معزز او محترم او درنو او خوږو مسلمانانو ورونو، موږ د الله تعالی په فضل او په کرم سره ان شاء الله حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترتیب سره د ژوند مبارکه نن جمعې ته ان شاء الله را رسو او د خپل وس مناسب سره اختتام ته رسو. ځکه بیا رمضان شروع کیږي، روژه شروع کیږي او رمضان کې او روژې کې چې د روژې او د رمضان مناسب خبرې وشي د عوامو د فوائدو لپاره، د احکاماتو لپاره او فضائل د رمضان کې، نو ان شاء الله دا به بهتر راغلی وي. حضور صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او د مکې د فتح سره الله تعالی یو عظیم الشان پیټي او یو عظیم الشان عظیمواری د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نه کوزه کړه. الله تعالی آیاتونه را نازل کړه. د آیاتونه د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږ غونتې مخکې را نازل شوي دي. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آیاتونه چې کله را نازل شو خلق ډیر خوشاله شو او یقیني انداز یقیني کارو چې خلق ځکه خوشاله شو. علامه ابن جوزی لیکلی دی چې کله ناکله به په جومات او په لنګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ملمانه دوه زره د وخته ورسېدل. 2000 ملمانه، ماسپښین به هم 2000 ماښام به هم 2000. دا به هغه ملمانو چې دا به د مدینې منورې نه غیر راغلي. دې کې به بعضې خلک ایثار شو، بعضې به لاړل. نو تاسو سوچ کوئ چې د بدر عظیم الشان غزا کیږي او په هغې کې تعداد د مسلمانانو 314 وي، نو دغه کم وخت راغلی دی. او تاسو سوچ کوئ چې کله صرف د ماسپښین ډوډۍ ته او د ماښام ډوډۍ ته صرف په دسترخوان باندې 2000 او 3000 کسان ناست دي، نو دا څومره لوی عظیم الشان د خیر او د برکت او د فتح وخت راغلی دی. عرب الله تعالی ټول مسلمانان کړه. څونه عرب چې دا تقریبا 8 ملکونه دي، دا ټول په زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مسلمانان شو. د دې ټولې علاقې واحد بادشاه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خدا بادشاہی نه و، دا ملوکیت نو، دا نبوت. د نبوت او د ملوکیت په منځ کې فرق راغلی دی. حدیبیه کې چې کله معاهده کیږي نو بعضې کسان راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرګرو د کتلو دپاره چې دا څه صورت حال دی. نو دوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات شرعي ادب کو. زما الفاظو ته سوچ کوئ څه کو؟ شرعي ادب. شرعي ادب ډیر ښه شی دی. ښه د خپل پلار به هم کې، د خپل استاد به هم کې، د خپل پیر به هم کې. غیر شرعي ادب هغه ځای کې وغورځوه د سپلو په ځای کې. شرعي ادب دی کو، هغه ادب چې په کوم ادب باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو نه خوشحالېده. یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سجده وکړه. د حبشې نه راغلی. حضور صلی الله علیه وسلم ته وایي دا دې څه وکړه، دا سجده راته ولې کې؟ وی دا الله پیغمبر ستا شان خو ډونه لوی اعلی او اعظم شان دی. زه تللی وم حبشې ته او حبشه کې به هلته خلکو ملیانو ته او بزرګانو ته سجدې کولې، عیسیانو. نو ستا شان خو د هغې نه ډېر زیات اعلی دی، نو چې هغوی بیا اودسو ته څوک سجدې کړي، حال دا د مسلمانان نو تا ته زه ولې سجده نه کومه د الله پیغمبره؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انسان مسلمان به مسلمان ته سجده نه کوي. که چېرته سجده جائزه وه د انسان دپاره، نو ما به ښځې ته ویلي و چې خاوند ته سجده وکړي، خو مسلمان به چا ته سجده نه کوي. نو شرعي ادب به او ډېر های د پښتو خبره اعلی درجې د محبت ادب به. د حضور صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې د حضور صلی الله علیه وسلم دلته کېنه
د حضور صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې دا به چرته ځمکې ته نه تلې، دا به صحابه راواغستې ځان پورې به ومږلي. د حضور صلی الله علیه وسلم د چاردام اوبه دا به ځمکې ته نه تلې. بخاري ذکر کړي دي، مسلم ذکر کړي دي، صحابه و داسې لاسو کې راغستې او چې چا ته به ونه رسېدې نو د هغه بل هغه تري نمی په معنی د لوندوالي، دا لوندوالي به یې راواغست او ځان پورې به یې ومږ. ډېر د حضور صلی الله علیه وسلم مجلس کې چا عامې خبرې نه کولې، خلاف ثابت دی زموږ شیخانو لره. عامې خبرې به نه کېدې. ښه شیخانو یاد ساتئ چې دلته پیر صاحب بیعت ورکړي او دلته دوی خپل خبرې شروع کړي. ګورئ ښه دا طریقه به نه وه. د حضور صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به دنیاوي خبرې نه کېدې. د اهل الله په مجلس کې به کوشش کوي چې دنیاوي خبرې ونه کوي. ښه دنیاوي خبرې پېژنئ که غوا دې په څو واغسته او غوا مې په دې واغسته او دوکان دې څنګه دی او دوکان مې داسې دی، دا به د علماو د اهل الله په مجلس کې نه کوي. د دین خبرې چې څونه کوي، یو بوجۍ د دین خبرې وکړي. یو موږ سره یو پخوا زمانې ډېر عجایب و غرایب خلک تیر شوي دي. هغه عجایب و غرایبو خلکو کې یو بادر بابا و. دا ټول مخلوق یې پېژني، تاسو یې نه پېژنئ. بادر بابا چې راغی موږ یا الله خیر، یا الله خیر، یا الله خیر. یو سپین ږیری و د ګنډېري و، خو زه په دنیا کې معشوقوم دې ټولو ته پته ده. ما ته به وایي چې ته ما نه لیدلې په هفته کې په ما وخت نه، خو چې رابغې نو موږ به وایو یا الله خیر، یا الله خیر. هغه به بیا خبرې شروع کړم. بیا ما ورته یو ځل ووایي بادر بابا ډېر زیات دې ستړي کړو. نو ما ته یې وایي ما شپږ شلې بوجې خبرې راوړې دي، دا خو ما صرف یو بوجې ختمه کړه او هغه نورې پاتې دي. دا ناغه الفاظ شپږ شلې بوجې، شپږ شلې 120 بوجې هغه ورته شپږ شلې وي. ما شپږ شلې بوجې خبرې راوړې دي، هغه یو مې ختمه کړې ده، دا نورې پاتې دي او تاسو په دې تنګ شوئ. نو موږ به تنګېدو، د هغه په خبرو الله دې وبخي، خو تنګېدو به په خبرو به تنګېدو، ځکه چې ډېرې خبرې شي نو بیا لکه تکلیف وي. الله دې وبخي، خو ډېر مسلمان سړی و، ډېر مسلمان سړی و. دا ټول ملګري زمونږ پېژني. ما د یو خبرې سړی او د بادر بابا په مرګ باندې زه ډېر خفه وم. الله دې جنت نصیب کړي. ډېر نیک سړی و. تقریبا زمونږ د 16 کالو د مریدۍ او د پیرۍ سړی راغلی. بیا چې کله دا خلک لاړل نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق خلکو ته یې لکه ګورې دا نبوت دی، دا بادشاهي نه ده، څه راغلی دی نبوت دی. د بادشاهانو څه ادبي، د بادشاهانو دا ادبي چې بادشاه صاحب تیر شي، وزیر اعلی صاحب تیر شي، وزیر اعظم صاحب تیر شي، نو دا پولیس ورته داسې نه ولاړي او په دې اړه کې خدای دې غرق ناوخته نه که غرق دې کړم په نور دې ولاړ وم. او چې کله تیر شي نو تی خدای دې تباه برباد کړه، الله دې دغلته په اکسیډنټ کې مړ کړه، خو چې ته لاړې هلکه وایه داسې دا که نه. دا صفا سچ خبره ته کوم. لاس اوچت وي زړه خیرې کوي، لاس اوچت وي زړه خیرې کوي. او چې تیر شي نو السلام علیکم، خو چې هلته رسېږي خدای پاک ته ټوټې ټوټې که غرق دې کړم، ګرمۍ کې دې ودرولې ما، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، چای نشته. دا د بادشاه ادب دی، د چا د هرې بادشاه د ادب دی. لاندې عمله به ستا ادب نه کوي مګر د یارې ده. د نبوت آداب دا نه دي. د نبوت او د پیغمبرۍ آداب دا د عشق او د محبت آداب دي. دا د اتباع او د اطاعت آداب دي. دا د زړه او د قلب او د مینې او د محبت آداب دي. دا هر اهل دین ته الله ورکوي. عبدالرؤف المناوي کتاب فیض القدیر کې لیکلی دي جبلت القلوب على حب الاولیاء والعلماء. الله تعالی د نیکانو عالمانو او د اولیاء الله محبت ته د خلکو په دې زړونو کې وردننه کړی دی او یقیني خبره ده. ګوره دا بعضې غټ غټ علما، دا غټ غټ پیران صاحبان او نیکان چې مونږ ووینو، خدای کو مونږ سره لیدلي هم نه او چې ووینو نو بس زړه ورته داسې خوشحاله شي، تاویږو ترې کله ناکله. دا هغه الهي او برکتي محبت دی چې د دین سره ته دا د خیر ذریعه وي. د دې الله تعالی اجر ورکوي. نو دا نبوت او دا نبوت ډیر الحمدلله چې 2000 او 3000 مېلمانه راتله او د دې خدمت کېده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دربار عالیه کمال او وفدونه رااله. وفد دا نو چې 2 کسان او 3 کسان، زر 500 600 کسان به را دې ته وفود وایي.
او د دې وفود خدمت باندې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه په ذمہواری الله تعالی دین کمال ته ورسو. اذا جاء نصر الله والفتح نازل شو، خلق خوشاله شو، ټول خلق خوشاله شو چې شکر دی الله تعالی دین کمال ته ورسو او فتح رااله. ابو بکر صاحب ډیر زیات اوخیار صحابي په دې ټولو صحابه کې په اعتبار د عقل او د علم سره اوخیار صحابي هغه په جړا شو. دا خلک ورته راوړ شو ولې جاړي څه چل شوي دي چې ستاسو ته بالفرض څوک د نیکۍ داسې خبرو وکړي چې لکه دا چې له ته د نیکۍ په خبره باندې جاړي نو سړی وایي لکه ولې جاړي څه چل شوي دي. وایي چل داري چې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات اعلان دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کیږي نو چې خبره سمه وي نو بیا د خلکو ذهن ته کوزیږي. نو د صحابه ذهن ته دا خبره کوزه شو چې ریشه دا خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات اعلان دی. د دې نه تقریبا د بعضو روایاتو مناسب سره 40 ورځې او په بعضو روایاتو کې نه 80 یا 81 دن بعد د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضور صلی الله علیه وسلم باندې د دې صورت او د دې آیات نه وروسته تقریبا 60 دن بعد یو تبه راله او هغه تبه داسې تبه وه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په دماغو مبارکو باندې درد هم پیدا که. دا زمونږ زنانه چې کله ناکله سرپیچک تړي که نه نو آثارو نقل کړي دي، مواهب نقل کړي دي چې دغه شانتې د سر د درد دپاره به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سرپیچک په دې سر مبارک باندې تړلی. علاج سنت تدایات ساتئ ښه. داسې به تاسو نه کوئ چې یو بیماري وي او تاسو د بیمارۍ علاج نه کوئ، نه، علاج سنت راغلی دی. ډېر 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 انحماق به پکې نه کوئ. مؤثر به ذات ته الله تعالی ګڼئ. مؤثر ذات ته الله تعالی. زه کله ناکله که تاسو نن سبا اینې زه د دستاربندو له ځم او چې څنګه لاړ شم نو ما ماسک اچولی وي او دې خلکو ته یې ښیم چې ما ماسک اچولی دی. زما په دې نکته ځان پې کې ښه لکه ما قصدن ماسک اچولی وي، دا کورې مې اچولی وي نو دا ماسک چې مې اچولی وي نو زه پړه باندې نه اچوم چې زه پړه باندې واچوم، خو ما د دې لپاره اچولی چې د خلکو کې دا شعور راشي او دا خلق په دې پیښې چې د مفتی صاحب یا پیر صاحب ماسک اچولی دی نو ماسک اچول ښه خبره جایز دی په الحال. زما په خبرو پوهېږئ؟ دا مې صرف په دې اچولي چې دا خلک وګوري چې ده ماسک اچولی دی نو زه دوی به نن سبا چې یې واچوي نو خلک بد ګڼي نو زه په دې نیت واچوم چې دا بدوالی د دې نه لاړ شي او په دې نیت یې واچوم چې د خلکو کې لږ دا راشي چې لکه خیر دی بیماري ده او علاج اومې علاج ضروري دی او اومې تدبیر ضروري دی. اومې تدبیر به کوې چې ناکاره بیماری د هغې نه به تښتېدل په معنا د دې سره چې ځان ته به یې نه پرېږدې. فر من المجذوم کفرارک من الاسد، د مجذوم نه وتښته لکه چې څنګه ته د زمري نه تښتې، خو که مبتلا شي نو بیا به ډېر زیات چې مبتلا شي نو ډېره جزه فزه به نه کې. جزه فزه څه ترجمه زه وکړم؟ ډېرې ویر وایا به نه کې. خو د الله امتحان دی. شنو بس یو بیماري د الله را باندې راوسته بس اوس ورته ځان ټینګې علاج به کې. علاج سنت دی. انحماق په پکې ډېر نه کې. انحماق دې ته وایي چې بس ور کله یو شي او کله بل شي. خیر دی د مرض د دفع لپاره علاج جائز دی. انحماق په پکې ډېر نه کې. مؤثر به نه ګڼې. دعا به د الله تعالی نه کې. د یو جمله کې مې ډېر لوی کار پروت دی خو تاسو سوچ وکړه. انحماق په نه کې، علاج سنت دی، دعا به د الله نه کې، مؤثر به نه ګڼې. بس الله به بیا انشاءالله ستا امداد کوي. حضور صلی الله علیه وسلم باندې بیماری رااله. دا بیماری د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په یو روایت باندې د چهارشنبې په ورځ باندې او په یو روایت باندې د زیارت په ورځ باندې بعضې عالمان وایي نه 12 ورځې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماری کې تېرې کړې. تبه وړه غوندې تبګۍ وه. بیا حضور صلی الله علیه وسلم په دې تبه کې به کله ناکله مانځه ته راووت او کله ناکله به مانځه ته راونوت. صحابه ته یې وی دا ملګري ټول راغونډ شوي ورشئ ابوبکر صاحب مخکې کې مانځه ته. بیبیانې ورته راغونډې شوې ابوبکر صاحب مه مخکې کوه مانځه ته.
وی ولې نه مخکې کوم؟ وی هغه ډېر زیات نرم مزاجه دی. څه دی؟ نرم مزاج. زما دې نکتې ته سوچ کوئ، لکه دا نه چې څه بد عادت دی، نه نرم مزاجه دی. او که ستا په مسله مبارکه باندې ودرېده نو کو ودرېده نو وی به چې د الله پیغمبر بیمار دی، قریب الوفات دی، نو د دې نرم مزاجۍ د وجې نه به په خفګان کې او په جړا کې سر کي. نو چې مشر جاړي نو دا کشران ټول جاړي. تاسو سوچ کوئ که کور کې چې چېرته مړ شي حکیم صاحب او مشر جاړي، نو چې مشر ځان کلک کي نو دا ټول کلک کي، خو چې مشر په جړا شي نو دا ټول خلک بیا په جړا شي. نو ورته وایي نه دا ابوبکر صاحب مو ودروه، دا ډېر نرم مزاجه دی. هسې نه چې د ډېرې نرم مزاجۍ د وجې نه په جړا لاس پورې کړي او یقیني چې په جړا به شي، رقیق القلب راغلی دی. حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل ورشئ بس ابوبکر صاحب ودروئ، نور څوک مو ودروئ. بیا ولې دا بیبیانې راغلې وی نه هغه مو ودروه، نور څوک ودروه. عمر صاحب نوم یې نه دی اخیستی، نور څوک یې نوم نه دی اخیستی. دا یاد ساتئ حدیث کې ښه. خو نور څوک آخر کې د الله پیغمبر غصه شو، وی تاسو خو د یوسف علیه السلام د هغه ملګرو شان ملګري یې، بده مشوره ورکوئ، ځئ شابه، نور څوک مو ودروئ، صرف ابوبکر صاحب به زما په مسله باندې ودرېږي، نور څوک به نه ودرېږي. ابوبکر صاحب مخکې شو. دې کې هم دې نقطې ته اشاره راغلې ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه پس په اعتبار د مرتبې سره د ابوبکر صاحب مرتبه راغلې ده. ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابوبکر صاحب ودروئ، نور څوک مو ودروئ. ګینې بیا به عمر صاحب، عثمان صاحب او علي صاحب ودرولي. ګینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصله چې څوک کېناست هغه بیا نائب د رسول الله صلی الله علیه وسلم. به هر حال یو منځ کې ابوبکر صاحب ولاړ او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت. دا ادب دی یا خصوصیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابوبکر صاحب وروستو کېدو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي نو د بل چا حق نشته چې څوک مونځ وکړي. زما د تحقیق مناسب سره 2 کسانو پسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی. یو عبدالرحمن ابن عوف پسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی. حضور صلی الله علیه وسلم سار تللی و، چارده موبایل لټولي کسان ورسره وو چې راله عبدالرحمن صاحب ولاړو. حضور صلی الله علیه وسلم ودرېد، په هغه پسې یې مونځ وکړ. او یو حضرت ابوبکر صاحب پسې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی. نو ابوبکر صاحب کوشش وکړ چې رستو کېږم. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي مه رستو کېږه، ودرېږه. په خبرو کې ښه یا په اشاره باندې هغه ودرېد، مونځ یې وکړو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته ودرېده. بیا په دې ورځ باندې مزاج مبارک ته حضور صلی الله علیه وسلم ډېر دروند شو. او روایات کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم داسې یو ورکوټې غوندې روشندانګي یا کړکۍ وه، هغه چې کله داسې لر کړو نو صحابه خوشحاله شو چې جوړ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحت کړي. خو بیا بنده کړه منزله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رونوت. دا د خالی ورځ وه. د اتوار په ورځ باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکلیف زیات شو. او دلائل النبوت ته امام بیهقي یا د علامه بیهقي کتاب دی، هغه نقل کړی دی چې فاطمه صاحب ورسره ناسته وه. بخاري هم نقل کړی دی. ورته وایي بچیه راشه داسې دی غوږ کې ورته خبره وکړه. نو خفه شوه. بیا ورته وایي چې خفګان یې ولیده. فاطمه صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته محبوبه وه، خوښه وه. بیا ورته وایي بچیه راشه، چې بیا راله بیا ورته غوږ کې خبره وکړه. څه زمانه وروستو یا یو ورځ وروستو خلک ورته وایي دا څه چل دی چې اول دې وجړل او بیا دې وخاندل. وایي ومې جړل په دې چې راته وایي چې د دې بیمارۍ نه جوړېږم، خفګان به نه کړې ما پسې، دې بیمارۍ نه جوړېږم، وفات کېږم به. خو چې کله زه په خفګان کې مبتلا شوم نو بیا دویم غوږ کې راته ده ووایي چې ګورې خفه کېږم زما او ستا ملاقات په ټولو کې نه اول کېږي، د ټولو نه اول به ستا ملاقات ما سره کېږي. شپږ میاشتې وروستو حضرت فاطمه صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ته لاړه، په معنا د دې سره چې وفات شو. بیا دویمه ورځ باندې د ګل ورځ وه. فاطمه صاحب ناسته وه. دلائل النبوت بیا نقل کړي دي. وایي ور وډبېده. ما تاسو ته دا مسله څو کنته کړې ده چې انبیاو له الله تعالی په مرګ کې اختیار ورکړی دی. امام بخاري باب منعقد کړی دی. ښه انبیاو له عموما او خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم له اختیار الله، باب اختیار العبد الموت،
چې پیغمبران او خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله اختیار ورکړی چېرته دې دنیا کې وخت تېری وکړو بره راځي بره نه مراد دا نه چې اسمانونو کې الله دې هلته ځي نه خو دا زمونږ د طبع او د فطرت مطابق سره حضور صلی الله علیه وسلم سره داسې اوبه پرتې راغلې وې هغې کې به د لاس مبارک لون که په دې مخ مبارک باندې به یې راخ که اللهم رفیق الاعلی یا الله تعالی ستا ملاقات او ستا ملګرتیا مې خوښه راغلې ده ور وډبېده حضرت فاطمې صاحب داسې وکتل چې ویې کتل فرشته ناشنا سړی و رادننه شوی ناشنا سړی دی زه نه پېژنم وی ور ورته لرکه دا هغه کس دی چې تا به یتیمه کوي او ستا میاندې به بیواګانې کوي حضرت زه کونډه نه ویم دا کونډه داسې لږ ګینې ما ته هم دا کونډه ما ته هم راتله خو ما کونډه ونه وې تا دې الله خوشحاله کړي ښه ستا نیت هم ټیک دی ښه خو زما نیت دا و چې ما ته د الفاظ د کونډې بېدبي ښکارېده نو ما دا خلک نه مونږ د چا نه تپوس کو واده دې کړی دی ښځه رشته نو دا تعلیم یافته سړی چې که نه دی وایي او وایف مې شته وایف مې لاړه دا وایف او ښځه یو شی ده خو دا لفظ چې بلې ژبې ته واړی نو د هغې قباحت کم شي زما په خبره د هغې درونوالی کم شي څه کم شي درونوالی یعنې ښځه د وایف ته او وایف مې لاړه او وایف مې راله دا تاسو اورئ او که نه اورئ نو وایف خو وایف دغه ښځه نه که نه نو خو پښتو کې وایي بلې ژبې ته چې کله یو لفظ ووړي د هغې درونوالی کم شي څه کم شي درونوالی دا عربی کې مونږ ډېرې اړو راړو مونږ کله ناکله د انسان د وجود بعضې حصې په عربی کې اړو راړو ځکه د هغې درونوالی کم شي نو بیوا په معنا د دې سره درونوالی کم شي نور ستا هغه معنا ده حضور صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ باندې وفات شوی دی د ګل په ورځ باندې چې کله وفات شو صحابو ته پته ولګېده د عمر صاحب ځای داسې لنډ راغلی او ابوبکر صاحب داسې اخوا راغلی عمر صاحب راغی د صحابو دا رایې وه عمومي د صحابو دا رایې وه چې دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی کله ناکله تاسو ګورئ داسې محبوب چې د چا وفات شي زړه کې نه راځي چې دا وفات دی تاسو سوچ وکړئ که نه زړه کې نه راځي ځکه هغه محبوب داسې درجې والا محبوب وي چې انسان دا نه وایي چې دا وفات شوی دی داسې ځوان هلک چې کله وفات شي بجلی ونیسي نو دا خلک ما ته کله ناکله 3-4 ورځې پس رنګونه کوي مور یې په خوب کښېني وایي چې مړ نه یم دا تاسو قصې د اورېدلې دي که نه مور ته خوب کې راغلی و چې مړ نه یم نیکه ته خوب کې راغی چې مړ نه یم دا نور څه نه دا د هغه محبت وي چې د دې مور او د دې نیکه او د دې پلار په دې قلب باندې راغلی وي نو د حضرت عمر صاحب رایې دا وه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی تورې راوویسته وي چې چای ووایي چې د الله پیغمبر وفات دی ما بل طرف ته وسړوله خو بیا تاسو ټول کار خرابوئ نو چې چا ووایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات دی نو دا نه ده نه به وایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات دی حضرت ابوبکر صاحب راغی تحمل وکړي څه یو جذبه ده یو جوش دی یو څه شی دی خوش زما قدیم رایې دا ده مونږ سره دلته یو طالب و هغه ته به چې ما وي کار کوه نه هغه به کار کو خو دونه منډه به یې ووهله چې کار به یې ماله ټول وران کړ زما په دې خبره پوهېږې که اوس هم جوړ مولي دی چېرته راغلی پټکې والي نو ما به هغه ته ویل جوش مه کوه خوش د جوش نه ښه دی څه شی دی خوش د جوش نه ښه دی تاسو ته هم دا وایم چې خوش د جوش نه ښه دی جوش ډېر ښه شی دی خو د جوش نه ښه شی څه راغلی خوش عقل سره یو کار کول نو ابوبکر صاحب راغی د عمر صاحب جوش ډېر او د ابوبکر صاحب خوش ډېر نو چې خوش راغی نو جوش ته وایي چې توسو لږه دمه وکړه ابوبکر صاحب راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړ داسې یو څادر د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوف انک میت و انهم میتینون دی ووی د دې نه پس یو وړه غوندې خطبې ووی او چې چا عبادت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوه نو بس د الله پیغمبر وفات شوی دی او چې څوک عبادت د حی القیوم ذات کی د هغه بادشاه ذات کی چې هغه نه وفاتېدونکی بادشاه راغلی دی بس هغه قایم او دایم بادشاه دی مونږ خو د هغه بنیادمان یو د هغه عبادت به کوو او حضور صلی الله علیه وسلم زموږ محبوب دی معشوق دی انسان او پیغمبر او بشر مبارک راغلی د خلکو دماغو ته دا خبره کوز شوه
او بیا په تجهیز او په تکفین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول شو. د الله پیغمبر صلی الله علیه د پیغمبرانو یو خاصه دا ده چې هغې له به په هغه ځای کې دفن ورکوي چې کوم ځای کې ښخ شوي دي. دا د ابوبکر صاحب حدیث هم دی او د هغه رأی هم به او دې باندې بیا صحابه اجماع هم وکړه. ما په خبرو رسې کړ اجماع هم پې صحابه وکړه. دا د ابوبکر صاحب روایت هم دی. خلق صحابه وی کوم ځای کې به ښخو؟ چا وی جومات کې دننه ښخو، چا وی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بقیع کې دفن کو. ابوبکر صاحب راغی نه ما د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې پیغمبران کوم ځای کې وفات شي او مکه ځای کې به د پیغمبران دفن کیږي. دا حجره عایشه وه. د عایشې صاحب په حجره کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. غسل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له علي صاحب او عباس صاحب ورکړی دی. کمیس مبارک کې او جامو کې غسل ورکړی دی. دا ذات سره یاد ساتي. هم په دې کې خلک حیران. الاصابه کې ابن حجر نقل کړ دي. مونږه حوالې ورکو چې څوک په دې رد کوي. ما دا یو خبره یو ځل کړې وه چې حضر علیه السلام مشوره ورکړې وه صحابو ته چې تاسو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د کمیس نه غسل ولا ورکړئ همدې ځای کې دفن کړئ. دا مونږ د ځانه خو نه وي. دا څوک چې رد کوي دا د تکړه شي ځوانان دي چې په دې مسله د رد ثابت کړي که نه. الاصابه اسد الغابه وفات د نبی صلی الله علیه وسلم کې علامه زرقانی، علامه سهیلی رحم الله، ابن سید الناس یره که شورو مې واچوله. شرشفه د شرشفه د مولا علی قاري، شرشفه د حفاجي ټولو نقل کړي دي. په وخت د دې کې دفن کې خلک په دغه کې پرېوتله. څه چلو کړو؟ د دې طرفه د کوټې د شمال مشرق د ګوټ نه اواز راوچت شو. د انبیاو طریقه دا ده چې غسل به وله ورکوی خو په جامو کې به ورکوی. او بیا داسې لږه پرکاري په صحابه وراله. او دا څه کتابونه مې چې د ته وې دې ذکر کړي دي. نو چې اوس مونږ یو مسله وکړو په لسو کتابونو سره یې ذکر کړو بیا هم د وابي زامن وایي چې دا داسې او دا داسې او دا داسې. نو دا خو زما قصور نه دی، دا خو ستا عدم علم راغلی دی. مونږ خو خدای کو ځان هم په دې کتابونو تباه کړو. ورګه د غاجي صاحب ته یې پوټې دوا کومه که دا کتاب یې چې راله مونږ خو ځان په کتابونو تباه کړه. دا اوس په دې ساعت باندې یو حاجي صاحب پرون مې د خولې نه یو خبره وخته مې هلکه یو کتاب 80,000 روپۍ باندې دا دی اوس المسند المعلل راوړه. د دې ټولو ملګرو د روان دی. نو چې یو سړی 80,000 روپۍ په کتاب باندې ورکوي او بیا ګوري او ته د هغه په خبره رد کوې نو ما ته دا نه انصافي ښکاري. او حال دا دی چې ما ته دا پته دی چې تا سره 3 شرح هم د بخاري نشته او 2 شرح هم د سره د مسلم نشته او 5 شرح هم د سره د ابو داود نشته. پیسې راغلې او خړوچ چې په جیب کې واچوي. پیسې راغلې او خړوچ چې په جیب مولا سړی شومي که نه جنجال دی. خفه کېږه مه ګورې. دا پیران څخه کوي ګورې مولیان څخه نه کوي. هسې نه چې مولیان به مې بیا د مرګه تېري. نیکان مولیان نه یادوم. ښه نیکان مولیان د الله کامیاب کړي خو دا وابیان مولیان یادوم. ښه دا د ټول سعودي دا قجورې او دا د ټول سعودي پیسې راواغستې او د جیب کې ور واچولې. مونږ شومان دي الحمدلله مونږ شومان دي. نو کتاب به ګورې چې یو کتاب د کله پیدا شو هغه وګوره مسله وګوره رد په هغې باندې بیا وکړه. الله دې دغه حاجي صاحب خوشحاله کړي. دا چا چې مونږ سره دا کتاب راوړه الله دې دواړه جهانه خوشحال. دا خبره لسو کتابونو ذکر کړې ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم ته حضر یا حضر علیه السلام مشوره ورکړې ده. دا به کوو انشاءالله. روژه به انشاءالله د څه په ورځ هم خوښه ده، سبا هم خوښه ده. تاسو کې دا غضب دی چې تاسو دین د خپلې تابع کوئ، د خپلې مرضۍ کوئ. د خپلې مرضۍ دین هم خوښ دی او که د الله د مرضۍ دین هم خوښ دی. نو خو الله راضي کوئ که نه؟ پیر صاحب خو نه راضي کوئ، الله راضي کوو. چې اوس الله راضي کوئ نو تاسو ته بډې والي دي. او زما خیال دی چې ستاسو نیت ګول او نهي ته راغلی دی. او که نه ګول او نهي ته ستاسو نیت را نه، داسې نه ده. میا صاحب ما ته ووی دا میا صاحب زمونږ په دې معاملو کې ډېر هوښیار سړی دی. عام عمومي رایه دا ده چې د چهارشنبې په ورځ به نفلي روژه نیسو او د زیارت په ورځ به فردي نیسو. خو زما دا کمپیوټر داسې دې کې بل شان لګیا دی. اگر چې موږ به د خپلو ملګرو سره ځو د رضاړو سره او د څه وایي ورته نور قاسم علي خان سره زموږ ملګري دي موږ هغې سره. خو زما کمپیوټر بل شان لګیا دی. زما کمپیوټر دا لګیا دی چې د دې نهي په ورځ باندې نفل شي او د دې چهارشنبې په ورځ باندې
فرضي ونیول شي زما په خبره پیږي او ما ته پته ده چې او دوی لیدلې ده که نه تا لیدلې وه اقبال خانه تا لیدلې دغه دي ته خو ته خو په 6 بجې را پاسې نو په 6 بجې خو نه لیدلې کېږي میا صاحب لیدلې ده دا د اقبال خان موجود دی اقبال خان لیدلې ده تا لیدلې ده اقبال خان هم لیدلې ده زه په دې معاملو کې د دې میا صاحب تابعداري کوم او دا ځکه تابعداري کوم چې دی هره ورځ د خپلې میاشتې کوشش کوي دا نه چې یو ورځ یې کوي هره ورځ دی ګوري نو ګورو به خو زما خپله رایې دا ده چې د 9 په ورځ باندې زه وایم د سبا نه نفلي شروع کړې څه تکلیف دی راته که نیولی شي د سبا نه هفتهیي طور پیر نفلي ښه یو بس نفلي خو که نه شي نیولی نو بیا به انشاءالله زمونږ کوشش دا دی چې د 9 په ورځ باندې به انشاءالله زمونږ نفلي روژه وي او د چهارشنبې په ورځ هم روژه ونیسئ که نه انشاءالله ښه 9 او چهارشنبه دواړه روژه ونیسئ انشاءالله ښه فرضي مې لا نه ده ویلې ښه بیا به ما سره رابطه کوئ خو د 9 هم روژه ونیسئ او د چهارشنبې هم روژه ونیسئ زیارت په ورځ خو به ستاسو پلار هم نیسي انشاءالله ښه خو د 9 او د چهارشنبې هم روژه ونیسئ ښه وصلی الله علی خیر یا رب کریمه د دې رمضان خیرونه او برکتونه زموږ د زړونو ته راولې یا الله پاکه تکلیف و مصیبتونو شرونو نم پامان کې وساتې یا الله د دوه جهانو خیر او برکات موږ له راکړي یا الله چې څه ګناهونه م کړي هغه راته معاف کړي یا الله د نورو ګناهونو نم پامان کې وساتې یا رب کریمه ملګري دوستان چې څونه دي په تکلیف کې مبتلا دي بیمارۍ دي جنګونه دي شرونه دي یا الله تعالی کورونو کې نه اتفاقۍ دي یا الله تعالی زموږ د کورونو نه اتفاقۍ ختمې کړي د دوه جهانو خیر موږ له راکړي امت یا الله تعالی هر ځای کې غالب کړي او د مغلوبیت نه پامان کې وسات یا الله چې درځونو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله